سورہ شعراء نورلسم سپارہ آیت نمبر 219 آداب د دعوت آغی ذکر کول آغی کی یو دا چې د مشرکانو سره مشابهت او یو شانوالی مکوا. دویم دا چې خپل خاندان آغا ویروا. دریم دا چې خپل ملګرو ته هغه وسر ښکته کا نرمي ور سره وکا. او څلورم دا که دی نه مني او نافرمانی کوي نو بیزارتیا ترې اختیار کا او د براءت اعلان وکا. او چې ته د براءت اعلان وکړې او د بیزارتیا اعلان وکړې او بایکاټ وکړې نو دا بایکاټ دا آسان نه دی چې ته یوازې په حق باندې ومې او ټول خلک هغه ستانه خلافي هغه په بل طرف باندې یا ته بایکاټ کې خو چې د چا سره بایکاټ کې نو هغه زورور دی طاقتور دی هغه خپل طاقت باندې تاله دمکی درکوي تاله چې نو هغه د دباولو کوشش کوي. نو دغه ټیم کې دا انسان ته ګرانه شي او دا مشکل شي. نو الله تعالی پنځم ادب ذکر کوي وتوکل علی العزیز الرحیم. اس پروا مکوا ځان په الله تعالی وسپاره چې زما امداد کوونکی هغه الله تعالی دی هغه به امداد کوي. لارې به راته هغه کولاوي زما مرسته به کوي او زه به دغه شانتې د دین خدمت هغه جاري ساتم. وتوکل علی العزیز الرحیم ځان وسپاره په هغه ذات باندې چې هغه غالب دی زورور ذات دی د هغه په شان دی زورور ذات بل نشته. که څوک دا وایي چې زه طاقتور یم زه چې دی نه هغه مضبوط یم او زه به دله دمکي ورکم نو ورته وایي ستا د پاسه بل زورور ذات شته العزیز د هغه مقابله نشي کولی. الرحیم مهربانه دی د مهربانۍ هغه نښه او علامت یې دا دی چې تا ته لاسوهی نه تاله مهلت ترکړی دی چې کیدی شي دی سم شي او د حق پرسته د تکلیف ورکولو نه هغه په شا شي. دی د رحمت او د مهربانۍ هغه مظهر دی. نو وتوکل علی العزیز الرحیم توکل هغه یو اعلی مرتبه ده او یو چې نو هغه ادنا مرتبه ده. اعلی مرتبه د توکل دای چې بغیر د اسبابونو په الله تعالی ځان وسپاري. دا د هر چا وس او طاقت کې نه ده. دې کې انسان هغه په مشکل کې راتلی شي دا مضبوط ایمان او مضبوط عقیده هغه غواړي. صحابه کرام په یو جنگ کې هغه روانو کافر او مشرکان هغه بل طرف ته د سیند نه وړېدلي. دوی سره کشتۍ هم نه وې او د پورې کېدو څه طریقه هم نه وه. امیر حکم وکړو په دریاب باندې اسونه ور واچوئ چې په دریاب یې اسونه ور واچول نو د اوبو د پاسه هغه تیر شو ډوب نه شو. هغه کافرانو چې دا ولیدل چې وایي دا څنګه خلک راغلي دي هغوی په هغه ټیم باندې وتښتېدل وایي موږ د دوی سره مقابله نشو کولی. دې ته بغیر د اسبابو نه توکل وایي. دا اوچت ایمان او اوچت عقیده غواړي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ټول مال هغه صدقه کړ ځان یې بالکل خالی پرېښود هېڅ یې پرې نه ښودل. نو اوس اسباب نشته کور خالی دی د خوراک څښاک څه شته دی نه ځان یې سپارلی دی په الله تعالی چې هغه به راله اسباب برابروي. دا هغه اوچته مرتبه هغه د توکل ده. دویم مرتبه د توکل چې هغه د عام مؤمنانو ده نه هغه ده چې اسباب استعمال کړي او بیا چې نتیجه الله تعالی ته وسپاري. صحابي راغی پاس یا په اوښ باندې راغلی او نبي علیه السلام ته وی همداسې پرېږدم او توکل وکړم او که نه ویې تړم نو بیا توکل وکړم. نبي علیه السلام ورته وی نه ویې تړه نو بیا توکل وکړه. دا هغه د سبب استعمالولو نه وروسته بیا توکل دی.
پټی کې د تخم واچو سبب د استعمال کو بخور دیو کو داغین رستو نتیجه الله تعالی ته وسپاره الله ته مسپاره دی فصل او غلبت نو استراکه یا دا سنور کارونه نو بروسه چې نو په الله تعالی کوا سبب استعمال او پاغه کی نتیجه او اثر چون کی هغه الله تعالی دی هغه تسپاره الذي يراك حين تقوم هغه ذات چې ویني تعالی را کړه چې تو درېږي هغه ذات چې تو درېږي او د شپې ودرېږي او الله تعالی ته عبادت کې تهجد کې پاغه ټیم کې تاسو کنيني سوا د الله تعالی نه چې الله تعالی ستاره د حالت نوم خبر دی چې دومره عالم ذات دی او دومره لطیف او بارک بین ذات دی پاغه ځان وسپاره چې هغه درته بند لارې هغه کولو کی او مشکلات ته ختم کی الذي يراك ذات چوینی تعالی رحین تقوم کله چې تو درېږي وتقلبك في الساجدين اوړېدل ستا في الساجدين په سجده کوونکو کې نبی علیہ السلام به چې کله مستو درېدل صفونو کې وګرځید صحابه کرام هغه ته به صفونه سیده کړل او چې صفونه به سیده شونه بیا به نبی علیہ السلام جمع ته مخ کې شو صحابه وی داسې به سیده کړو داسې به برابر که صف ته چې بیا باغې سره غشي سیده کېدې شو دومره به خواري کړې وه وی تر دې پورې چې مونږ د صف د سیده کېدو چل زده که بس بیا به نبی علیہ السلام څه نه وی صرف به ویلی شو صفونه سیده کوي بس نبی علیہ السلام به مخکې شو نه هغه ګرځېدل او اورېدل ستا فی الساجدین په سجده کوونکو کې یا دویم دا چې نبی علیہ السلام د خپل کشرانو تفتیش او تلاش وکاو د شپې بغرزیدو یو ځل د شپې وروتی دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه چې تهجد کول आवाज کم پټ قرات کو نبی علیہ السلام ورته لک په زور باندې وایا عمر رضی الله تعالی عنہ تهجد کول نه هغه په زور باندې قرات کو आवाज ډیر تیزو نبی علیہ السلام ورته आवाज کم کا دومره مته زوا او دانګي علي رضی الله تعالی عنہ ویل د ورته تاسو ورې چې د شپې نه پاسي د شپې پاسي او تهجد چې نه کوي دا د کشرانو تفتیش او تعالی سي داغي تفقد دی کشر وګوره هغه مسکی کنه کوي کوي او طریقې غلطه طریقه او تسمکا که طریقې ټیک ته شاباسي ورلا ورکا د کشرانو د هغه خیال ساتل د مشرانو حق دی او د پاغي باندې لازم دی د خپل اولاد په تفتیش او تلاش کې چې دې مون زودس کوي او کنه کوي کومس کوي نو د موس په صحیح طریقه کوي او کنه کوي نو دا صحیح طریقې د پاراول په خپل باندې په صحیح طریقه موږ د کول پکار دي نو چې په خپل په صحیح طریقه زده کی نو بیا په خپل اولاد ته چې هغه مشغول شي او دا غلطي به مستې شي وتقلبك في الساجدين اوړېدل ستا في الساجدين په سجده کوونکو کې انه هو السميع العليم یقینا دا الله هم دې اوریدونکي او پویدونکي الله د هر چا اوري او د هر زین اوري نو چې ته په مشکل کې راګیره او الله تعالی ته د आवाज وکړه هغه ته د واسطې ضرورت نشته هغه ته د موبایل او د ټلیفون ضرورت نشته आवाज وکستا आवाज بچین الله تعالی اوري هغه سمیع ذات دی هغه د مخلوق په شان نه دی چې هغه بغیر د آلاتو نه خبر نشي اورېدي خصوصا چې لري نو بیا به خامخاله استعماله العلیم پوهه ذات دی ستا په تکلیف ستا په مشکل ستا په پریشانه باندې الله تعالی پوهه دی او دا هغه په ختمولو باندې هم بیا الله تعالی کوي چې په کومه طریقه باندې بدا ختمو ما ناغه ذات باندې ځان وسپاره چې په هغه ځان وسپاره ډیر غټ خلک به هغه مخې تراشي ډیر مضبوط خلک هغه مخې تراشي هغه به الله تعالی په شا کی طالب الله تعالی ترقی درکې او په هغه باندې دا وو واقعات د انبیاء چې ذکر شو هغه په باندې دلیل او گواه دي هغه انبیاء ته ګور هغه आवाज قومونه تنه هغه مخالفو او چې نه منل هغه ځان په الله تعالی سپارلو قومونه الله تعالی ختم کړل او دې له داسې ملګری ورکړل چې هغه د دې تابعدار او د دې خبرې منلې
وتوکل ځان وسپاره علی العزیز الرحیم په غالب مهربان ذات باندې الذي هغه ذات یراک چې ویني تعالی رحین تقوم کله چې تو درېږي وتقلبک اوړېدل ستا فی الساجدین په سجده کوونکو کې انه یقینا الله هو السمیع العلیم دی اوریدونکي پوهیدونکی دی